أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا وما ويتاسو لما هغشيانتا تصف ألسنتكم الكذبة چې بیانوي د تاسو زبې درواغ هذا حلال وهذا حرام چې دا حلال ده او دا حرام لتفتروا دې پاره چې تاسو وتړو علی الله په الله باندې الکذب درواغ ان الذين بشکها خلق یفترون علی الله الكذب چې تړي په الله باندې درواغ لا يفلحون نسی کامیاب دله متاع قلیل فائدہ دا لشکی غنده ولهم عذاب علیم او دو دی پر عذاب دا دردناک وعلى الذين هادوا او په يهودانو باندې حرمنا ما موږ حرام کړی و هغه قصصنا عليك من قبل چې مخکې مو بیان کړو پتا باندې وما ظلمناهم او موږ ظلم نو کړی په دو باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دو په خپل جانو خپل ظلم کاو ثم ان ربك بیا بشک د ترب للذین هو خلق دی پارا عملوا السوء چې بد عملونه وکړل بجهالتين په جهالت سره ناپوهی چې ثم تابوا من بعد ذلك او به دین بعد توبه وکړه واصلحوا خپل اعمال درست کړل ان ربک نبشک د ترب من بعدها ندین بعد لغفور الرحیم البته بخشون کې مهربان ده ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام کان امتا وہ پیشوا مقتدا قانتا لله و فرمان بردار و دی اللہ تعالی حنیفا یکسو و موحد و ولم یکن من المشرکین او نو المشرکاننا شاکرا لانعمه دی اللہ تعالی نعمتو قدردان و شکر گزار و اشتباه الله تعالی د خوش کړو وهداه او دته هدایت کړو الی صراط مستقیم سی خلار طرف ته واتیناه فی الدنیا حسنه اور کړو مراد ته په دنیا چې حسن یعنی بلای و انه فی الاخرته او بشک د په آخرت چې لمن الصالحین البته لنیکو کارو بعضی صفات د الله تعالی دا سدي چې نه عیسی چاته نه دور کړي او هغه چې چوک جان سره نه دي شریک کړي چې هغه چې یو غټ صفت د حلال والی او د حرام والی ده چې یو شی الله جل شانه حلالي او حرامي دا اختیار نور خو پر د حضور صلی الله علیه وسلم ته نشته چې حضور صلی الله علیه وسلم خپل جان باندې په خپل باندې یو شی حرام کی یا په امت باندې خپل حرام کی دا حضور صلی الله علیه وسلم باندې هستی ته اجازه نشته ده لوی واقعات حضور صلی الله علیه وسلم زندگی سره تړلي په حدیثو چې موجود دي حضور صلی الله علیه وسلم هغه غبین ولا واقع مو بار بار بیان کړی ده چې هغه کوروالو سره چې معاملات ګرلو معاملات پر په جان باندې اشهاد یعنی غبین حرام کړیو نو باقاعده الله جل شانه صورت پر نازل کړ یا ایه النبی لم تحرم ما احل الله تبتغي مرضات ازواجك خپل کوروالو رضامندی دي پر او خوشالو پر ته یو داسې شی په جان باندې حرامه الله پاک حلال کړی دي ته په حرامه خپل جان باندې نه الله جل شانو چې شی کړی دي ته د پاره تحلت ايمانکم تا خپل قسم ما تول او د هغه خپل جان آزادول یعنی دا قسم دې ټیک نه د کړه او دا شین دې په جان حرام کړی دي دا ټیک نه دي لہذا دین جان آزادولو طریقه الله جل شانو تر شولې ده جان آزاد مخکې مې یو بل واقعي بیان کړی وکړه تاسو ته یاد دی حضور صلی الله علیه وسلم بچي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په نکاح چوا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل لور سره نکاح کولو اراده وکړه دا کیسه حضور صلی الله علیه وسلم تر ورسېدله نو حضور صلی الله علیه وسلم متراله ورته اے علی لست احلل حراما ولا احرم حلالا زدا سنه چې زه حرام شی حلالم او حلال شی حرامم دا عزت ماده نه دی الله تعالی کار ده نو دا جنګي چې ایمان استدا مسلمان ده نو ته دې سره نکاح کولای سي خدا دا چې تا په نکاح چې وجنګي دا حضرت فاطمه چې مالور ده هغه مزاج بدل ده
ولې چې عامه په کور چې ستر رسلې ده هغه خویان بدل دي عادت بدل دي او دا بل جنکې چې ته ابو جهل په کور چې ستر رسلې ده نو هغه خویان به بدلی نو لہذا دو بخپل من چې جین سره تعلق پني نو ما به تر دا چې ته د نکاح مکوا چور پر فاطمه رضی الله تعالی عنها دي نو داره کې الته خپل کیسې نه واړې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نکاح نه وک حضور صلی الله علیه وسلم یو ورتي یو مړی چې ناسو لکه څنګه نن سبا زمانه چې موږ چاته مړی کو به سلادو تر باسو پیازي پچې بدرنګي پچې نور شیانی پچې اختیم چې په سلادو چې خلکو وژژ دوله دا ور چې د ډېر فائدې نه ښه ده خاص طور پر وایي مریضانو پر ډېر زیات فائدہ کوي نو وژه پرته نو حضور صلی الله علیه وسلم نور چې کوم سلاد وغیرہ اله خوراکي هغه واخیسته وژه نه واخیستله نو صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله دا حرام دی تل نه حرام ولا حلال ولا ما کار نه ده بس ما اسنو خړله ادیل وجنه منو خړله چې دی بویږي به خلی بوینجی او زه چې داس یو مخلوق سره یعنی فرشتو سره مناجات کوم هغه سره ما خبري چې هغه سره تاسو خبرې نکو او په باندې بوی بد شي نو دی له وجنه باندې کړه نو خبره دی پورې چې ګوره حرامواله حلالواله چې دا اب نور به تفصیلی ان شاء الله خبره کو چې يهوديان خپل جان باندې چې حرام کړی و حالانکه الله له طرف نه په دوه باندې نو حرام په خپل جان خپل حرام کړی نو هغه ذکر الله جل شانه ته فرمایي ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب چې کوم تاسو زبه درواغ بیانای او په باره چې ما وایو هاذا حلال به هاذا حرام لجان نه داسې ما وایو چې دا حلال ده او دا چې ده حرام ده لتفتروا على الله الكذب چې به تاسو پر کو په الله باندې درواغ چې دا الله به موږ باندې حرام کړی دي تاسو باندې الله جل شانو چیرته حرام کړی مو په جان باندې خپل دي نو چې تا په خپل جان باندې حرام کړی دي نو دا په الله باندې مپور کوه نو الله جل شانو چې کوم شی حرام کړی دا او واضح ده الحلال بين والحرام بين حلال واضح دي حرام واضح دي نو هغه جان بچ کول لازم دي نو جان باندې ته یو شی خپل حرام کې هغه الله جل شانو باندې مپور کوه ان الذين بشكها خلق يفترون على الله الكذب چې پور کوي په الله باندې درواغ لا يفلحون ان سي کامیاب دي بیا خوله چې اوس یو کس په یو انسان باندې درواغ ورپور کی نو هغه نه مافي خلک چې ځای کې چې ته الله جل شانه الله غو ذات باندې درواغ پور کی متاع قليل لږ کی फायदा خو به حاصله کی دا کیسه خو به وکي چې خو په راضي کې په دغه درواغ باندې په دغه کیسو باندې خو ولهم عذاب الیم عذاب خلوی الله جل شانه چې شیان حرام کړی دي نو هغه حرام دي کوم حلال دي هغه حلال دي نو په خپل جان باندې چوک نو شی حرام ولې سي نه حلال ولې سي يهودانو چې دا مسله وا چې بازي خپل غلطیګانو لوجنه په دوه باندې چې شیان حرام سلیو یعنی الله پاک نو حرام کړی خو خپل هغه غلطی لوجنه يهودانو چو وجه لوي مفسرینو مختلف وجه تسمیات بیان کړی دي یو وجه تسمیه دا چې دو کله غلطی وکړه اخسی ولې عبادت وکړه نو هغه نه بعد دو ټولو پکړه ان هدنا الیک چې بهشکه موږ رجوع کړه تا طرف ته نو چون کې دو په خپل توبه چې هدنا ته کې استعمال کړو نو اغل وجنه دو ته يهود نام کو یعنی وہ لوگ جو رجوع کرنے والے ہیں اللہ کی طرف چور مزدار نام دا ته خرڅ ده بلدا چې بعضی مفسرون لیکلي دي چې دا د یعقوب علیه السلام یو زوی له اغنام يهوداو نام يهوداو هغه يهودا لوجنا دو ټولو نسبت چې دا یعنی بن اسرائیل چې دي هغه ته به کې بن اسرائیل چې رنګ یعقوب علیه السلام په نسبت سره ویلا دا څه به هغه زوی نسبت سره دو ټولو ته يهودا ویلا یا دال تهود نه ده تهود یا تهود معنی کړي حرکت کرنا یعنی دو به چې کله تورات ویلا نو تورات باندې به دو سند لکه څنګه موږ ولکړه چې قران وایي او به سنیج نو دا چې اقوال دي چې دی وجنا دوه ته د يهود ویلا يهودانو باندې چې حرام لل یو خدل ته چې د کوم شیانو ذکر ده ما قصصنا عليك من قبل مخکې چې بیان سل دا شیان په حرام لل دین علاوه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر هر كل ذي ظفر نکانو مراد دا چې تاسو به کتلی د جناور دوه قسمه بعضی جناورو د نکان منچ ماتی داسه خلاص دا جناور نه
هغه جناور چې هغه جناورو به د پښې بند وي د منچ به د لیک نه و لیک یې خو منچ پردای پچ تاسو بکتی لکه وشي کنه لیک یې خو منچ شي پچ پردای بند دی لکه هغه خلاص نه دا سه پتخه ده پتخي ولا منچ پښې چرګي غوندي خلاص نه ګوته خلاص نه بلکې منچ ادا سه پرده غوندي پچ نو دا هغه ټول جناور چې کومو منوکان داسې و چې د بند بو نو اپ دو باندې حرام نو دو به وش نه خړ وش غوښه به دو باندې حرام و بل دینه علاوه ومن البقر والغنم هغه چې شاو چې دو ولا کومه چربي وا حرمنا عليهم شهومهما د دو ولا چې کومه چربي وا هغه په ها صرف هغه چربي چې ما حملت ظهورهما چې په ملا باندې بیوا لا اډو کی سره بوللا لا بیل هوایا لا کلمو سره بچ کومه شنته وللا هغه دو د لپاره حلال وا نور ګډه چې یعنی مېدی وغیرہ سره داله چې نور کومه چربیګان وللې بچ اپ دو باندې حرام نه نو چربي وغیرہ الله جل شانه په حالانکه حلال جناور له حلال جناور ولا چربي په دو باندې حرام ولا نو دا وجه دا چې قرآن چې الله جل شانه فرمایي کنه چې دا ما خامخانو بلکې وجه دا و چې دو خپل چې غلطیګان وي او خپل غلطیګانو له وجه نه دا شین په دو باندې حرام سلیول ٹھیک ده نو هغه ذکر الله جل شانه فرمایي چې وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون موږ ظلم نه وکړه یعنی دا شین چې په دو باندې حرام دي دا دو خپل غلطی له وجه نه نور خو يهوديان تاسو ته پته ده ډیر خبيث مخلوق ده ډیر خبيثان ٹھیک ده حدیث شریف شراجی کنه یقاتلونکم ویقاتلونهم وتقاتلونهم چې دوی به تاسو سره جنگ کوي يهوديان تاسو به يهوديان سره کو د مخ چې کوم لکنن 50 60 70 80 سال مخ خلک لل کنه هغه بزین چې دا ول چې يهوديان خو دنیا چې دور ډېر طاقتور دي نه ملک استنه ده دوی به چرنګ مر سره جنگ کوي جنن څه بس راځي سوچي حدیث خو حدیث یې نه حضور الفاظ دي د حضور الفاظ کړي دي خو ثابتې دي کنه ول حضور صلی الله علیه وسلم له جان خو کیسه نه کوي کنه الله له طرف نه نو حضور صلی الله علیه وسلم چې کومه پیشن وی یا الله له طرف نه نو هغه کیږي کنه يهوديان سره مر جنگونه کو کنه اخیر بدای چې دوی به دور زور سیګه نه چې په دنیا باندې تقریبا داسې چې قبضه وي بچ کله او اخیره چې کله يهوديان سره مسلمانان جنگ کوي بخاری او مسلم شریف روایت دي چې يهودي به کانی شاته پټي او ته وې مسلمان آی د شاته پسې پټتا بوټي شاته په پټي بوټي بنا رہے اتر کې اے مسلمان آی د يهودي شاته مې پټتا خوا لکه دا سبب الله جل شانو سټي ټول ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله کوم خلق دي برایي وکي بجهاله پنا پوي سره عام طور پر چې انسان ګناه کوي چچنه چ سړی توبې پچ نو دې چې ګناه کوي ادنه وسی په بدمعشي چې ګناه نه کوي ما وای الا ماشا داسې کسان به پچ خو عام طور پر چې چنه چې دین سره نسبت چنه چې جمعات پیژني المنج پیژني دینداری پیژني چنه چې پښتوي پچ مسلمانۍ او انسانيت پچ نو دنه ګناه وسی دې زړه ورتوب له چې ګناه نه کوي نو دې ته لکېږي عامل السوء بجهاله په جهالت سره دنه ګناه وسله پوی نه سوچ نه ولله دور دین نه ولا غافل ولله خو بس جنې وسله نو به الله جل شانه فرمایي ثم تابوا من بعد ذلك ګناه وسله هغه نه بعد دې توبه وکړه او توبه پر به شې چې دا اصله خپل عمل دې درست دا ځنه چې بخله باندې توبه اصله باندې مصداق نه ګرځي نه اصله عمل به درست کې یعنی خپل عمل نه به دا خبره ثابته چې ما توبه وکړه او چې خپل عمل ذریعہ سره دا خبر نه ثابت کړي نو توبه خو دې نسله په خلی خو توبه نه ده کنه په خلی باندې تر روزانه توبه کا واغه کار بیا کې نو دا خو توبه نسله کنه نو توبه چې خو شرط ده چې هغه جوړ کوم کار دا به پرېږ دی نه دا مطبعي کار به پرېږ دی بیا نه کول عزم بدی ان ربک نو بشک د ترب من بعدها دین بعد یعنی توبه او عمل درستوالی نه بعد لغفور الرحیم البته بخشون کې مهربان مخلوقات چټولنا افضل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضور صلی الله علیه وسلم نه بعد ټولو نه به غټه درجه په مخلوقاتو چې
د ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام داسې پیغمبر ده چې يهودانو به ویله چې ابراهیم علیه السلام موږ پیغمبر ده، عیسایان وایي چې موږ پیغمبر ده، مشرکانو به حتی چې ویل چې موږ پیغمبر ده. هم مشرکانو خو به دا ویله چې موږ په مذهب باندې و ادا خانه کعبه چې د مشتد جوړه کړې ده، موږ خانه کعبه سره وسو، موږ د اولاد یو عرب یو او اسماعیل علیه السلام له اولاد نه یو، نو لہذا دا موږ مذهب یو. صحابانو به ویل موږ په مذهب، یعنی دنیا چې چوره چې د کوم لکه الته عربو چې آس پاس مذاهب او لټول مذاهب او ویل چې ابراهیم علیه السلام موږ پیغمبر. داسې مسلمان چې دي مسلمانان خپل ځان ته نسبت کوي چې موږ پیغمبر ده، موږ تقریبا ابراهیم علیه السلام د مذهب ډیر زیات داسې اعمال دي چې موږ کوله کوم مشتغه حکم ده. نو ابراهیم علیه السلام ذکر الله جل شانه کوي ان ابراهیم کان امه، بشک ابراهیم علیه السلام پیشوا. امت چو په مانو چې قران چې استعمال ده یو امتن بمانه پیشوای استعمال ده، لکه دلته یو امتن بمانه ګیرو استعمالي کنتم خیر امه من، او یو امت په معنی د زمانه استعمال ده. وذکر بعد امه سوره یوسف چې ده چې زمانه بعد کیسه ور یاد اسله، نو امت نه مراد زمانہ کې د لسیدل ته به معنی پیشوا ده. خو بعض مفسرین معنی لیکل ده چې دلته امت به معنی ګیرو واقله به صحیح ده، او مطلب دا ده چې ابراهیم علیه السلام د دین کار په ګوشي باندې دور ډیر کړي، ولکه څنګه یو غټ جماعت نسی کوله، یو غټ جماعت یا چې جماعتونه ډیر کسان په ګډه باندې کوم کار کوي او توحید وغیرہ لپاره د کار دور په ګوشي باندې کړي، نو د وجنه ته امت کې استعمال کړي ده. قانتا لله، الله پاک فرمان بردارو. الله جل شانه ورته ویل چې بچي او شجه پرېږده پرېښله، بچي حلال کا تیار سلالونه ته علاقه پرېښله چې شي حکم براته ورته د قانتا لله جاره کاغه ته تیار له. او الله جل شانه مختلف قسمه په ازمایښو چې د ازماو کو او ټول چې پاس ٹھیک ده. حنیفن یکسو، حنیفن مرکری یکسوی والا، یعنی نور چې کوم مذهبونه دي هغه مذهبونه مخر واړه خالص یو هغه دین طرف ته چې کوم دین الله له طرف نه ته ملوسلی، یعنی نور دینانو نه دین اسلام طرف ته حقيقي دین طرف ته خدای دین طرف ته مخړول دته ویل کېږي حنیف. خپل لغوي معنی کېږي یکسوی کرنے والا، ٹھیک ده. نو هغه موږ بس سبق چې بچي یا بیان چې بچا داله قتل کنه به موږ استاد به ویل چې جن گیدړ ما جوړو سړی جن شیر جوړي، گیدړ چې کنه رواني داله ګوري کله شاته ګوري کله مخته ګوري په سختي، شیر چې کنه رواني په خپل ټارګټ باندې فوکس داله نه ګوري او غلې ناس دی په خپل ټارګټ ته ښکار ته ګوري سیخ ګوري او خپل ښکار حاصله. اګیدړ کله دالې ګوري کله شاته ودري کله به اونګله کی به روان سي. نو جان نه ویل سبق چې ګیدړ نه جوړ سړی چې کوم مقصود دی دا توجه دی دا د تسړی ګوري. اب دا انساني یو فطرت ته د سکولانو چې دا ماته د کوم مشاهده سره دا سه په مدرسو چې مشاهده سره دا دلته یو کلاسیک نه سبق وای او ریالته یو بل سبق دغه ولوري ورګوري هغه ولال ورګوري. دا چې سکولانو چې کنه اې کلاس ولاغه ته ګوري هغه الرګوري، نو چې دغه ول الته ګوري نو چې مطلب هغه ضروری ده، نو چې هغه ضروری دی به هغه الرګوري، نو دې مطلب دا څه چې الته په خپل جی ضروری ده، چې مات په خپل جی ضروری ده، هغه سبق هغه پر ضروری ده، دا سبق دغه پر ضروری ده، نو سره دې په خپل کار سره کار ساتي کنه ٹھیک ده. نو دله ما ګور جان ګیدړ ما جوړ نو معنا شیر جان نه جوړ. نو حنیفن من کېږي چې شیر غوندې یو طرف ته یو دین. ولم یکو من المشرکین، والمشرکان نو مشرکانو به چې مشرک
وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حنيف يهوديانو به ویل يهودي ده، عیسایانو به ویل عیسائی ده، او پر آسان قرآن یو فرموله بیان کړه. وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده. تورات او انجیل، تورات ول چې کوم پیروکار دی هغه يهوديان دي کنه، انجیل ول چې کوم پیروکاران دي هغه عیسایان دي. حالانکه دا دو سره ابراهيم عليه السلام بعد نازل سلی دي. تورات ابراهيم عليه السلام نه 2000 کال بعد نازل سلی ده. انجیل ابراهيم عليه السلام نه 4.5 کال بعد نازل سلی ده. اته به ویل شي يهودي ده، عیسایان به ویل شي عیسائی، نو دا چرګ کیسه.